السلام علیکم. عزتمن ډېر دوستان دغه پوښتنه کوي چې نیلم ګل چې د طلاق نه پس یې خپل خاوند قتل کړی چې دا خبره رښتیا ده او که د عزتمن زموږ د ویډیو د تر اخره پورې ګل چې تاسو ته پوره معلومات درورسېږي او د دې هر څه نه مخکې ته زه یو ورکول ته درخواست کوم کو چې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما د زموږ هم دا چینل د سبسکرایب کړئ خو کې وساتل ټاله نشان واخلئ خالي یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو عزتمنو د په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره تیزو سره روانه ده چې یعنې د خاوند د نیلم ګل خاوند چې دی نو د طلاق نه بعد یعنې د نیلم ګلې یعنې قتل کړله عزتمنو دا خبره رښتیا ده او که ته زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ څه ټایم کې چې یعنې تر اوسه پورې چې دی نیلم ګل د خپل خاوند تر اوسه پورې طلاق نه دی ورکړی د څه د وجې طلاق نه ورکوي د دکې د وجې یعنې طلاق نه ورکوي کو د له کومه چته کې طلاق ورکړو نو ماته پته ده چې دا مخې سره ځي او بل واده کوي او زما د کاسته وستا دا ډېر کسانو سره ناست دي چې ټول خلک دې ته په تمه دي چې مواد به پرېږدي او مخې سره به ورسره موږ یعنې واده وکړو عزتمنو اسلام کې دا خبره ده چې خاوند ورته طلاق نه ورکړي نو ښځه تر هغې پورې بل میړه نشي کولی مواد ورته د دکې د وجې نه طلاق نه ورکوي عزتمنو راځو خپلې موضوع ته تر اوسه یعنې دا خبره ډېره تیزو سره روانه ده چې یعنې نیلم ګل چې دا خپل خاوند قتل کړی ده عزتمنو داسې څه خبره نشته په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره تیزو سره د دروغو روانه ده دا یوه پروپاګنډه ده نیلم ګل تر اوسه پورې خپل کور کې ښه بېغمه ناستې ده او ښه ژوندی ده یعنې چا ورته څه ویلي نه دي او دوی اوس هم په خپلو کې خبره روانه ده چې نیلم ګل ورسره په دویمه ښځه باندې خوشحاله وي نو مراد وایي چې دا زما قبوله ده ځکه وایي چې دا زما قبوله ده چې د دغې نه ورسره تر ځای ته ګرانې نیلم ګل ده چې نیلم ګل ورسره ما سره لوی ښه ټیم وکړ او ما سره چې دا هر څه دي دا د نیلم ګل د برکته دي نو دا نه ده چا تر اوسه پورې نه ده قتل کړې ښه روغه جوړه ده عزتمن زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي